اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل درش دي خرج شپاړس سوه څوارلسم نمبر حدیث مبارک دی. و لوی کبیره گناهونه الله پاک دې موږ وساتي. کبیره ګناه غټي ګناه ته وایي. بې توبې نه معاف کېږي، بې توبې نه معاف کېږي. واړه ګناهونه نیک عمل سره، اودس سره، جومات ته تګ راتګ سره، عالم ته کتو سره، عالم سره مصافحې کولو سره، مور پلار ته کتو سره، د مور پلار خدمت کولو سره معاف کېږي. او چې د چا واړه ګناهونه ني او هغه نیکی کوي نو د هغه ورسره دا کبیره ګناهونه دوړېږي، رجېږي، کمزوري کېږي. بیا یو وخت کې څه شي بس ختم شي. د دیوال او د دغه رجېدل خو پېژنئ. الله دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. توبه باندې څه ځي نو توبه ډېر اسان شی دی. توبه د دې امت بیا نوره مسانه ده د نبي علیه السلام د مخ د برکت چې زړه کې په کومه ګناه سړی کچه شي، پښیمانه شي، که نه خجاله شي، دم توبه ده د دې امت. الله دې سره هم کبیره ګناه معاف کړي. او څوک به داسې نه چې هغه به په کبیره ګناه وړه کې نه پښیمانه کېږي. لکه تعلیم یافته ورته د ضمیر ملامتیا وایي، ضمیري ملامت. خو به هر حال توبه ویستو کې خو پیسې هم پرې نه لګي او نه پیسه. الله پاک د زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. دې حدیث کې اوس اووه کبیره ګناهونه بیانېږي او دا باب د یتیم د مال د حفاظت په باره کې دی. نو د یتیم مال خوراک چې دی که نه دا هم په دغه کبیره ګناهونو کې دي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيدنا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی اجتنبوا السبع الموبقات، وہ ہلاکون کو سیزونو نا ځان بچ کئ، وہ ہلاکون کی سیزونو نا ځان بچ کئ. ہلاکت دو قسمه دی. یو د دنیا ہلاکت ته چې سړی سټې مات شي او مړ شي، مال یې برباد شي، هلاک شي. او یو د آخرت هلاکت ته چې جهنم ته وغورځېږي. نو دې اووه جهنم ته غورځونکو عملونو نه بالخصوص ځان وساتئ. دا چا ویلي دي؟ پیغمبر علیه السلام. قالو صحابه عرض کو، صحابه خو ډېر د خدای نه یری والا او خدا ترس خلک وو، د الله د قهر نه وېرېده. نو فوري یې پوښتنه وکړه یا رسول الله وما هن، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم هغه اووه څیزونه کم کم دي چې سړی هلاکوي، آخرت ته نقصان پرې رسي. قال نبی علیہ السلام ورته وشمیرل، وی فرمایل الشرک بالله، تم بنے گناہ ہلاکون کی اللہ پاک سره شریک جوړول، الله پاک سره شریک جوړول، کفر کول. دویمه ګناه والسحر، جادو کول. دویمه ګناه جادو کول. او دریمه وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحقه هغه کس وجل چې د هغه وجل الله حرام کړي دي، ها مگر په حق سره که وجني بله خبره د هغه جایز دي. واکل الربا، څلورم د سود خوراک، سود کول، سود اخیستل، سود کول. پنځمه ګناه واکل مال الیتیم، د یتیم مال خوراک. شپږمه ګناه والتولی یوم الزحف، د کافرو سره د جنگ په وخت کې د میدان نه شاکول تښتېدل. او اومه ګناه وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، په پاک دامنو ایماندارو نادانو ښځو باندې د زنا تهمت لګولو. دا اووه ګناهونه دي سړی هلاکوي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی دا حدیث مبارک روایت کرے دے. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن حبان، امام بہقی دے حضرات محدثین رحمہم اللہ ہم دا حدیث روایت کرے دے. دې حدیث مبارک کې اووه ګناهونه ذکر شو. خدای دې د هر قسم ګناه نه بچ کړي، وړه ګناه، لویه ګناه، ښکاره ګناه، پټه ګناه، خطا ګناه، عمد ګناه، هغه ګناه چې ګناه ګڼو، هغه ګناه چې ګناه نه ګڼو،
هغه ګناه چې ثواب یې ګڼو، دا 9 واړه قسمه ګناهونه الله دې راته کړي معاف کړي او آینده کې دې مې خدای پاک بچ کړي. په دې 7 ګناهونو کې لومبنی ګناه نبی علیہ السلام چې ذکر کا هغه د الله تعالی سره شریک جوړول دي. دا ټول نه لوی ګناه ده، دې کې کفر هم داخل دی. همدا داسې ګناه ده چې مشرک به همیشه جهنم کې چرې به هم ترې نه راوځي، هغه همیشه هم زموږ ذهن کې نه راځي، همیشه دپاره به جهنم کې. او نور ګناهونه الله چې چاته وغواړي معاف به کړي یا جهنم کې سزا موندلو نه بعد به بیا جنت ته راشي. خو شرک مشرک الله پاک نه بخي. دیو جنا توحید عقیده صحیح زده کول او کلکول دا فرض دی. ګورې توحید عقیده زده کول او عقیده ساتل دا فرض دی. لګم شرک ګډون ورکې رالو نو بیړه چپیږي د سړي. دویمه ګناه جادویات کو جادو. امام مالک رحمه الله نور علما وی جادو کولو سره جادو کوونکی کس نه وی دا کافر شي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی جادوګر جادو کولو سره فاسق کیږي. جادو زده کول حرام دي او بیا که د دې پس د کولو کې د غیر الله عبادت وشي یا د خدای په شان د بل چا تعظیم وشي او بیا دا مباح غني، نو دې صورت کې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وی دا جادوګر بیا کافر کیږي ور سره. مطلب دا دی چې دا جادو ځینې قسمونه داسې دي چې هغې سره دا جادوګر جادو کوونکې دا ور سره کافر کیږي. دا خبره خو به طور خاص د ناپوهو زنانو ته وکوي. مونږ خلکو کې دغه نشته دی، څه ورته وایي، دا مونږ کې حسد او کینه ده. نو یوه زنانه چې بله زنانه په خوشحالو باندې وویني چې کور آباد دی خوشحالو کې ده زغملی نه شي، نو بیا پې کوډې جادو دا کیسې پې کوي. او دې دپاره بیا عیسایانو لمځي، شیعګانو لمځي، بد مذهبو لمځي، پیسې هم وله ورکوي او داسې کارونه کوي چې هغه بس د بیانولو نه دي. دې سره ګورې د هغه به یا څه وشي یا به ونه شي. جادو چې دی که نه قرآن شریف وایي جادو د الله پاک د اذن د اجازت نه بغیر چاته سم نشي ویلی. دا خو د الله امر او ارادې سره هر څه کېږي. نو د مخکې به پې څه وشي او یا به ونه شي. او دا جادوګر او چې څوک جادو کوي هغه د ایمان نه خلاصېږي، ورسره کافر کېږي او د دوی نه به لوی تاوان بل کم یو وي. او درېیمه ګناه دا ذکر شوه چې ناحق څوک وجل. ناحق څوک وجل په حق وجل هم شته دی. درې دي په حق وجل، 3 دي. دا هم د دشمنو بدو والا ته وایي، خصوصا خلیل مومند پښتنو ته چې یو بل پر نس خبره باندې وجني. او د وجلو حق 3 ځایونو کې دی او هغې کې هم یاد وساتئ چې سړی به خپله اقدام نه کوي، حکومت وقت به دا 3 کسان وجني، بل څوک یې وجلی هم نه شي کېږي، بیا فساد خورېږي. یو قصاص، یو سړي بل سړی جان بوجھ کر عمدن قصدن وجلی دی نو د هغې بدل کې به دی هم وجلی کېږي. خو دی به پولیس به پې لاس اچوي، حکمران به ګرفتاروي، بیا به د 500 په دار باندې لټکاوئ او د ده چې کوم وارثان دي د مقتول نو هغې نه به تپوس کوي چې وی وجنو که پرېږدي. که هغې وویل چې وی وجنئ بیا به حکومت جلاد ته حکم کوي وجني وي. که هغې وایي پرېږدئ بیا به یې څه کوي. نو د هغې به پکې تشه دعوې نه وي، لاس پې به هغې نه خوځوي. قصاص دا مطلب. نو دا چې کوم جج د قصاص په قتل باندې قلم ولیکلو یا کوم جلاد لاس پې وخوځول نو دوی پې نه ګناهګارېږي. دا په حق قتل دی. او دویم چې څوک مسلماني پرېږدي او مرتد شي حکومت وقت به 3 ورځې کوټه کې واچوي، جیل کې حوالات کې. علما به ورسره کېنوي، که ذهن صاف شو خو ډېره ښه خبره ده، آزاد به یې کړي. او کني بس یو چوک ته به یې روبس، یو مړ به یې کړي، مردار به یې کړي. او دریم چې دی واده کړی زناکار، چې واده کړی کس زنا وکړي او 4 ګواهان پې تیر شي ثابت شي پې او یا په خپله اقرار وکړي نو هغه به بیا حکومت وقت به عوامو ته به وایي یو خړ ته به یې روبس، یو دواړو طرفونو به خلک کتارونه ورته ودرېږي چې ولئ یې په دا کپره. نو دا وجل چې دي دا په حق دي. د دې نه علاوه تا ما ته برن وکتل او زما مخې ته دې وتوکل او دا غاړه دې ولې تازه کوو، دا په لختي او دا په ډیران او دا په بوټي او دا په دې او دا په دې او دا د ماشومانو په سر دا مرګونه نشته دی. مرګ ډېره خطرناکه ګناه ده. دا موضوع زمونږ د دې نه ده ګینې ویلې به مې ودرته، خو به هر حال چونکې اهمه ده مونږ خلک ورګډ یو، ټوپکې تماچې یو بل پسې ګرځو. نبي علیه السلام فرمایي آخره زمانه کې به دا قتل دومره زیات شي چې قاتل ته به دا پته نه لګي چې دا دې زه ولې مړ کوم، د سره د مرګ څه مړه زما، او مقتول خوا ته به دا پته نه لګي چې دا زه مخکې ولې ووجلم، دا پته به ورته نه لګي. دومره به دا قتل عام شي. او قرآن شریف کې د قتل د ناحق قتل 15 سزاګانې دي چې هغې ته وګورئ که نه، یو د بل د پاسه ده، سخته ده. من قتل منکم مؤمنا متعمدا، په تاسو کې چې چا مسلمان په قصد ووجلو فجزاؤه جهنم، شمارئ یې الله وایي د ده ځای دوزخ دی، خالدا فیها، همیشه به هلته پروت وي. وغضب الله علیه، د الله غضب دی پې، ولعنه، د خدای لعنت دی پې، واعد له عذابا عظیما، او خدای پاک ورله لوی عذاب تیار کړی. او څلورمه ګناه چې کومه ذکر شوه دلته هغه د سود خوراک دی. سود دا اوس د دې ځوانانو د بزنسونو او د کاروبارونو شوق ډېر شوی دی. ځوانان به څه کوي، مړه چې پنسني شي هغه هم دوکان اچوي، یو یې راوړو پنشن چې څه وکړي، بل کار روان کړي ځان له. نو دوکاندارۍ او سودا او د اخیستلو او خرڅولو وړوکي کاروبارونه دي که لوی کاروبارونه دي،
یقینا مشه د مسلمان تپوس کوي نه د عالم نه، نو یا پکې سود دی یا جواری ده. او دا څومره چې په نت باندې دا کاروبارونه کیږي، د نت کاروبارونه دا اوس ځوانان کوټه کې ناست او په نت په موبایل کاروبار کوي، نو اکثر پکې داسې وي چې ورکیو بیلی لکونه روپیا ورکیو بیلی، قرضدار شي، بیا د مخ د لګولو قابل پاتې نشي. دا چې لږ مخکې د عالم نه تپوس کولې نو بیا به خبره اسانه وه. سودونه او جواریان په کاروبارونو کې راننوتي ډېره خطرناکه ګناه ده. وایي چې سود څوک اخلي که نه نو ده ته د خپلې مور سره زناکار ویلی شوی دی. سود چې څوک کوي دا داسې دی لکه خپلې سکه مور سره زنا کوي، ډېر خطرناکه ګناه ده، د خدای جنګ په سر اخیستل دي. او پنځمه ګناه د یتیم مال خوراک. یتیم چاته وایي پلار یې مړ شي یا داسې ورک شي چاته پته یې نه لګي او دا ماشوم یا ماشومه نابالغ وي، نو اوس شریعت خو موږ ته وایي چې د داسې بچي به تاسو په مسلمان معاشره کې شفقت به پې کوئ، نرمي به پې کوئ، د ده په سر د شفقت لاس راخلو، نو صرف د لاس راښکلو سره ای مسلمان ستا د لاس د لاندې چې د ده په سر څومره ویښته راله د دومره ویښتو برابر اجرونه ستا عملنامه کې لیکلي. لا بیا چې سړی ورسره د 2 پیسو ښېګړه وکړي یا د خولې ډاډګیرنه وله ورکړي یا وله څه شی ورکړي، دا مطلب دا دی چې مسلمان معاشره کې یتیم باندې د شفقت او د محبت کولو حکم راغلی دی. او یو سړی راولګي شفقت او محبت خو ورسره څه نه کوي چې د هغه د خولې نه نوړی راکاږي او د هضمولو کوشش کوي، نو دا حرامه ده، لویه ګناه ده. شپږمه ګناه د کافرو سره د جنګ په وخت کې شاکول او تښتېدل حرام دي. او اومه ګناه نادانه پاک دامنه ښځه باندې د زنا تهمت لګول دي. الله پاک دې حدیث کې چې دا کوم ګناهونه ذکر شو دې نه دې مونږ او زمونږ اولاد الله بچ یا ارحم الراحمین یا ارحم